بسم الله الرحمن الرحيم. فحد الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أعني الماضي والحال والاستقبال كرجل وعلم. فحد الاسم پس تعریف د اسم، کلمة دا اسم یو کلمه ده، داسی کلمه ده تدل على معنى في نفسها چې دا مستقلا په خپل معنا باندې دلالت کوي، غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، او دا پیوس نوی په دریو زمانو کې یوې زمانی پوری، یعنی اسم د بلې کلمې د یو ځای کېدو نه بغیر په خپل معنا دلالت کوي، او په دریو زمانو کې یو زمانی سره اقتران او تعلق نی، اعنی الماضی والحال والاستقبال. زما مراد په دریو زمانو سره ماضی، حال او استقبال لی که رجل و علم، لکه رجل سړی او علم علم پویا. فحد الاسم دی که دا فاچی دا نو دا فصیحیه دا، او دا ذکر فصیحیه دا چه دا د شرط محذوف په جواب کې راغلی دا. اصل کې عبارت داسې دی اذا بینا دلیل الحصر فحد الاسم، هر کله چې مونږ بیان کو دلیل د حصر، یعنی کلمه دا منحصر ده په دریو اقسامو کې، نو د هغې دلیل ذکر کو فحد الاسم، نو د وجه د حصر نه دلیل د حصر نه تعریف د اسم چې دی نو هغه مفهوم شو، فهم تراغه او هغه داسې دی. په دې تعریف د اسم کې چې کوم قیود دي او کوم فصلونه دي، نو د هغې فواید په تعریف د اسم کې دا کلمتون چې دی نو دا په درجه د جنس کې دی، دا معرف تم شامل دی او غیر معرف تا ټولو کلمو ته شامل دی. تدل على معنى في نفسها، دا اول فصل دی چې دا به مستقلا په خپل معنا دلالت کوي. نو دې سره د دینه د دې تعریف نه حرف خارج شو، ځکه حرف دا مستقلا په خپل معنا دلالت نه کوي، بلکې حرف دا ضم د ضمیمې ته محتاج وي. او غیر مقترن دا دویم فصل دی، او په دې دویم فصل سره د تعریف د اسم نه فعل خارج شو، ځکه فعل دا په دریو زمانو کې یو زمانی سره تعلق لري. نو تعریف د اسم دا جامع ګرځي د خپل ټول افراد لره، او مانع شو د دخول لغیر نه. د دې ترکیب څنګه دی؟ نو فا فصیحیه ده، حد دا مضاف دی، الاسم مضاف الیه دی، مضاف الیه دا مبتدا، کلمت موصوف تدل فعل دی، پدی کی هی ضمیر دی، غیر فاعل دی، علی حرف جر دی، معنی موصوف دی، فی نفسها جار مجرور متعلق دا، ثابتن دا صفت اولا، او غیر دا مضاف دی، او مقترنین دا اسم فاعل دی، پدی کی هو ضمیر دی، غیر فاعل دی، با حرف جر دی، احدی مضاف دی، الازمنه موصوف، الثلاثه صفت، موصوف سره صفت نه مضاف الیه، مضاف سره مضاف الیه نه مجرور د جار سره مجرور نه متعلق د مقترنین، اسم فاعل د خپل فاعل او متعلق سره مضاف الیه، مضاف سره مضاف الیه نه دا صفت ثانیه د معنا، موصوف سره دواړو صفاتونه دا مجرور د جار، او جار سره د مجرور نه دا متعلق د تدل، فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه په تعویل د مفرد سره،
دا صفت د کلمۃ موصوف، موصوف سره د صفت نه خبر د مبتدا محذوف چې هغه هي ضمیر دی. مبتدا سره د خبر نه د جمله اسمیه خبریه دا بیا خبر شو د مبتدا، او هغه مبتدا سره حد الاسم، مبتدا سره د خبر نه د جمله اسمیه خبریه. اعنی فعل له پدې کې انا ضمیر مستتر واجب الاستتار، هغه د فاعل دی. الماضی والحال والاستقبال دا معطوف علیه او دو معطوفه، دا مفعول به د اعنی فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه شو. کاف حرف جر دی. رجل معطوف علیه و حرف عطف دی، او علم معطوف دی. معطوف علیه سره د معطوف نه مجرور د جار، جار سره د مجرور نه متعلق د ثابت اسم فاعل، اسم فاعل د خپل فاعل هو ضمیر او متعلق سره د شبه جمله خبر د مبتدا محذوف چې هغه مثاله دی. مثاله مرکب اضافي مبتدا سره د خپل خبر نه د جمله اسمیه خبریه شو. د دې عبارت نحوی اجرا غدا سره فا فصیحیه دا حرف دی مبنی دی، او علا دا حرف جر دی مبنی دی. ها اسم ضمیر مبنی دی، فی حرف جر مبنی دی، با حرف جر مبنی دی، او کاف حرف جر دا مبنی دی. حد الاسم کلمتن نفس غیر مقترن احدی ثلاثتی الحال الاستقبال او رجل او علم. دا څومره کلمات چې ذکر شونه دي کې هر یو اسم معرب مفرد منصرف صحیح دی. حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره دی، او حالت جریه په کسره سره دی. حد دا د مبتدا کېدو په وجه مرفوع دی، او علامت د رفع په کې ضمه ده دال ده. الاسم دا د مضاف الیه کېدو په وجه مجرور دی، او علامت د جر کسره د میم ده. او کلمتون دا د خبر کېدو په وجه مرفوع دی، او علامت د رفع ضمه ده تا ده. او نفس دا علا حرف جر په وجه مجرور دی، او علامت د جر دا کسره د سین ده. او غیر دا د معنن مجرور صفت ثانیه دی، په دی وجه مجرور دی، او علامت د جر په دی کې کسره ده را ده. او په دی کې دو احتمال نور مشته، او هغه دا چې دا د هو مبتدا محذوف خبر شي نو بیا به مرفوع شي او پرا باندې به ضمه ویل کیږي، یا دا چې دا د معنن حال شي نو په دې صورت کې و بیا پرا باندې فتحه ویل کیږي او منصوب به ویل کیږي. او مقترنین دا د مضاف الیه کېدو په وجه باندې مجرور دی، او علامت د جر دا کسره د نون ده. او احد دا د با په وجه باندې مجرور دی، او علامت په دې کې د جر دا کسره ده دال ده. الثلاثه دا د الازمنه مجرور صفت دی، په دی وجه دا مجرور دی، او علامت د جر کسره ده تا ده. الحال او الاستقبال دا په الماضیه باندې معطوف دی، هغه منصوب دی بنا بر مفعول به، نو په دی وجه باندې دا هم منصوب دی، او علامت د نسب فتحه د لام د په الحال او الاستقبال دواړو کې. او دا رجلین او علمین دا دواړه مدخول د کاف حرف جر دی، په دی وجه مجرور دی، او علامت د جر په دی کې کسره د لام د پر رجل کې، او کسره د میم د په علمین کې. معنا دا اسم مقصور دی، حالت رفعیه تقدیر د ضمه سره دی، حالت نسبیه په تقدیر د فتحه سره دی، او حالت جریه په تقدیر د کسره سره دی. او دلته د علا حرف جر په وجه دا مجرور دی، او علامت د جر په دی کې کسره تقدیری ده. الازمنه دا جمع مکسر منصرف ده، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره، او حالت جریه کسره سره دی. او دلته د مضاف الیه کې دو په وجه دا مجرور دی، او علامت د جر په دی کې کسره ده تا ده. الماضیه دا اسم منقوص دی پشان د القاضی، حالت رفعیه په تقدیر د ضمه سره، حالت نسبیه په فتحی لفظی سره دی، او حالت جریه په تقدیر د کسره سره دی. او د اعنی د مفعول به کې دو په وجه دا منصوب دی، علامت د نسب
فتح لفظی دا دیا. تدل دا فعل مضارع مفرد صحیح غیر مخاطبه، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره او حالت جزمیه په سکون دا لام سره. دلتا دا عوامل ناسبه و جازمه دا انعدام په وجه باندې دا فعل مضارع مرفوع دا او علامت دا رفع ضمه دا لام دا. اعنی دا فعل مضارع مفرد معتل یائی غیر مخاطبه، فعل مضارع مفرد معتل یائی غیر مخاطبه. د دې حالت رفعی په تقدیر د ضمه سره دی، حالت نسبیه په فتحی لفظی سره دی او حالت جزمیه فحذف د لام سره دی. دلته کې د عوامل ناسبه او جازمه د انعدام په وجه باندې دا مرفوع ده او علامت د رفع ضمه تقدیری د یا ده. وعلامته صحة الإخبار عنه نحو زيد قائم، او علامت د اسم صحة الإخبار عنه هغه دا دی چې د دینه خبر ورکول دا درست کیږي او ټیک کیږي. لکه زید قائم، یعنی په دې اسم کې دا صلاحیت شته چې دا مخبر عنه واقع شي. مخبر عنه مطلب دی محکوم علیه یا با الفاظ دیگر مسند الیه. اگرچه فی الحال بدا مخبر عنه نی، لکه مررت بزیدن، پا دیزه که دا زید دا مخبر عنه ندی، لیکن پا دی که دا صلاحیت شتا چه دی مخبر عنه جوړ شي. لکه قام زیدن، پدې کې زید دا مخبر عنه دی، یا زید قائم پدې کې زید مخبر عنه دی. د دې نه مخکې دا اسم تعریف ذکر شو، نو د اسم تعریف سره د اسم وجود ذهنی حاصل شو، یعنی د طالب علم په ذهن کې د اسم پیژنګلو راغله چې اسم څه ته ویل شي. اوس طالب علم په عبارت کې څنګه اسم پیژني، یعنی وجود خارجي د اسم د دې معرفت به څنګه حاصلېږي، نو دا په علامات سره حاصلېږي. په دې وجه مصنف رحمت الله علیه د تعریف نه بعد د علامات بیانې او طالب علم به د دې علامات په وجه باندې په عبارت کې اسم دا پیژني. مخبر عنه دا علامت د اسم دی او داغي وجه سره داغي وجه دا ده چې اهل عرب چې دي نو هغه فعل دا د مخبر به جوړېدو لپاره وضع کړی دی چې دا صرف او صرف مخبر به جوړیږي، مخبر عنه بنه جوړیږي. نو که چرته کې مونږه داسې وکړو چې فعل مخبر عنه جوړ کو، نو دا به د اصل وضعي خلاف ورزي، دا به د اصل وضع نه او د اصل قانون نه خلاف شي. او حرف هغه بغیر د ضم د بل کلمې نه په خپل معنا دلالت نه کوي. په دې وجه باندې حرف دا نه مخبر به جوړې دي شي او نه مخبر عنه جوړې دي شي. مخبر عنه محکوم علیه او مسند الیه دا دریوان الفاظ په یو معنا کې، همدغه شان مخبر به، مسند به او مسند او محکوم به دا ټول په یو معنا کې دي. علامت او صحت او الاخبار او زید او قائم دا په دې عبارت کې چې څومره راغلي دا کلم اسماء، نو دې کې ار یو مفرد منصرف صحیح دی، حالت رفعیه ضمه سره دی، حالت نسبیه فتحه سره دی او حالت جریه کسره سره دی. او علامتو دا د مبتدا کېدو په وجه مرفوع دی او علامه د رفع په دې کې ضمه ده تا ده. او صحتو دا د خبر کېدو په وجه باندې مرفوع دی او علامت د رفع په دې کې ضمه ده تا ده. الاخبار
دا د مضاف الیه کېدو په وجه باندې مجرور دی او علامت د جر په کې کسره درا ده. او زیدون دا د مبتدا کېدو په وجه او قائمون د خبر کېدو په وجه مرفوع دي او علامت د رفع ضمه د دال دا په زیدون کې او ضمه د میم دا په قائمون کې. او دا هی دا ضمیر دی مبنی دی عن حرف دی مبنی دی. او نحو دا مفرد منصرف قائم مقام د صحیح دی، حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره، حالت جریه کسره سره دی. او دلته د مثاله مبتدا خبر دی، په دی وجه باندې دا مرفوع دی او علامه د رفع په دی کې ضمه ده وره. والاضافه نحو غلام زید، او علامت د اسم دا مضاف کېدل دي لکه غلام زیدین کې غلام. د اضافت نه مراد سری کون الشیء مضافا بتقدیر حرف الجر، چې یو سیز دا مضاف شي په تقدیر د حرف جر سره، یعنی حرف جر پکې مذکور نوی په عبارت کې. او دا اضافت په دې معنا سره چې کون الشیء مضافا بتقدیر حرف الجر دا علامت د اسمیت دی. لکه غلام زیدنا، نو په دې کې د غلام اضافت زید ته شوی دی او په واسطه د حرف جر تقدیری سره، چې ځکه په اصل کې دا عبارت دی غلام لزید. نو کوم ځای کې چې حرف جر دا د مضاف او مضاف الیه په مابین کې لفظي راغلی وي، نو الته کې مضاف کېدل دا علامه د اسمیت نه ده. ځکه په واسطه د حرف جر لفظي سره فعل هم مضاف کیږي اسم ته، لکه مررت بزیدین. په دې ځای کې د زید او د مررت په مینس کې با حرف جر راغلی دی او د دې با حرف جر په وجه باندې د مررتو تعلق پیدا شوی دی د زید سره. او مررتو دا فعل دی اسم نه دی، ځکه دلته کې با حرف جر دا لفظی دی تقدیری نه دی. اضافت دا علامت د اسمیت دی او دا غي وجه دا ده چې که یو اسم مضاف شي معرفه ته نو د تعریف فائدہ ورکړي، یعنی مضاف هم معرفه ګرځي. او که نکره ته د یو چیز اضافت شي نو په دې صورت کې د تخصیص فائدہ ورکړي. او که چرته کې اضافت لفظیه وي نو په هغه صورت کې د تخفیف فائدہ ورکړي. تخفیف مطلب دا چې د مضاف نه یا خو تنوین حذف کیږي او یا قائم مقام د تنوین هغه حذف کیږي، لکه نون تثنیه او نون جمع دا قائم مقام د تنوین دي. او دا دریوان سیزونه دا خاص دی اسم پوری، تعریفم د اسم سره خاص دی معرفه کېدل، او تخصیص خاص کېدل دا هم اسم سره خاص دی، او تخفیفم په اسم کې کی. نو اضافت چې دی دا هم علامت د اسمیت ګرځیده، ځکه په اضافت سره دا درې فواید حاصلي. د دې عبارت نحوی جراغ داسې ده الاضافه او غلام او زیدین، دې کې هر یو اسم مفرد منصرف صحیح دی، او نحو چې دی نو دا اسم مفرد منصرف قائم مقام د صحیح دی. او د دې اعراب یو شان، د اسم مفرد منصرف صحیح او د اسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح اعراب یو شان. حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبی فتحه سره، او حالت جریه کسره سره. الاضافه دا د علامته مبتدا
خبر دی په دی وجه مرفوع دی او علامه د رفع په دی کې ضمه ده تا ده. نحو دا د مبتدا محذوف مثاله خبر دی په دی وجه مرفوع دی او د رفع علامه په دی کې ضمه ده وره. غلام دا مرفوع دی او اعراب حکایی دی په دی کې او رفع دی هغه ضمه د میم سره ده. او زیدین مضاف الیه دی په دی وجه مجرور دی او جر دی کسره د دال سره دی. ودخول لام التعریف كالرجل او علامه د اسم دا دخول د لام تعریف دی. كالرجل لکه الرجل کی الف لام تعریفی داخل شوی دی پر رجل باندې. نو لام تعریف راتلل دا هم علامت د اسمیت دی په دی وجه باندې چې دا د تعریف فائدہ ور کوي او تعریف دا خاص دی اسم پوری. نو الف لام دا علامت د اسمیت ګرځي. په دې عبارت کې دخول او لام او التعریف او الرجل دا ټول چې دي نو دې کې هر یو اسم مفرد منصرف صحیح دی. حالت رفعیه ضمه سره دی، حالت نسبیه فتحه سره دی او حالت جری کسره سره دی. دخول د علامته خبر دی په دی وجه مرفوع دی او رفع ضمه د لام سره دی. او لام دا د مضاف الیه کې دو په وجه باندې دا مجرور دی او د دې جر هغه کسره د میم سره دی. او التعریف دام د مضاف الیه کې دو په وجه باندې مجرور دی او جر د دې کسره د فا سره دی. او الرجل دا د کاف حرف جر په وجه مجرور دی او جر د دې کسره د لام سره دی او کاف حرف جر دا مبنی دی. والجر والتنوین نحو بزیدین او همدغه شان دخول د حرف جر او همدغه شان دخول او راتلل د تنوین نحو بزیدین لکه بزیدین کې په اول کې حرف جر دی نو دا علامت د اسمیت دی او آخر کې تنوین دی دا علامت د اسمیت دی. د حرف جر راتلل یا د جر پیوس کېدل او د جر راتلل همدغه شان د تنوین راتلل دا علامت د اسمیت دی. او دا جر چې دی نو دا علامت د اسمیت ولې دی؟ نو دا جر علامت د اسمیت په دی وجه دی چې جر دا اثر دی د حرف جر او حرف جر دا نه داخلي مگر په اسم باندې. نو دا حرف جر اثر هم نه ظاهريږي مگر په اسم کې ظاهريږي نو دا علامت د اسمیت شو. او تنوین دا هم علامت د اسمیت دی خو د ټولو نه اول د تنوین په معنا ځان پوي کې دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین وای دا د ابتدایي طالب علمانو د پاره دی. اصل کې تنوین چې دی نو دا نون ساکن دی او کم نون ساکن دی چې د کلمې اخیری کم حرف دی او په هغه کم حرکت دی. د هغه حرکت په شکل کې چې کم نون ساکن لیکلی شوی لکه زیدون په دې کې آخر کې دال باندې دو پیش دي نو یو پیش دا خو د رفع دی او دا دویم پیش چې دی نو دا نون ساکن د پیش په شکل کې لیکلی شوی دی. نو موږ داسې وایو چې تنوین هغه نون ساکن دی چې د کلمې اخیری کم حرف دی د هغه د حرکت تابع وي. تابع دا مطلب که د هغه حرکت زبر دی نو دا د زبر په شکل کې لیکلی شوی دا دویم زبری او که د هغه حرکت زیر دی نو دا د زیر په شکل کې لیکلی شوی دا دویم زیری او د هغه حرکت پیش دی نو دا د هغه تابع وي یعنی د هغه په شان شکل اختیاری نو دا د دویم پیش په شکل کې لیکلی شي.
او دا تنوین دا د فعل د تاکید د پاره نه راځي د فعل د تاکید د پاره نه راغلی او دا په 15 قسمه دي تنوین په 15 قسمه دي لومبه قسم تنوین تمکن دی او تنوین تمکن دا کم تنوین دی دا تنوین تمکن هغه تنوین دی چې دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا اسم چې دی نو دی د اسمیت په تقاضا کې راسخ او مضبوط دی یعنی دا منصرف دی یعنی تنوین تمکن دا هغه تنوین دی چې د یو اسم په منصرف کېدو باندې دلالت کوي لکه زیدن او رجلن او دویم نمبر تنوین تنکیر دی او تنوین تنکیر دا هغه تنوین دی چې دا کوم اسم پورې په وسوي نو د هغه اسم په نکره کېدو دلالت کوي لکه مثال د دې دی صاحن صاحن مطلب سری اسکت سکوت اما فی وقت ما یعنی یو قسم چې پوالی اختیار کا او وقت یې نه دی معلوم چې په کوم وخت نو نه د سکوت خاص قسم مراد دی او نه خاص وقت مراد دی او یو دی صح بغیر د تنوین نه نو پای کې تنوین تنکیر نشته په دی وجه هغه معرفه دی چې اوس کو ته سکوت الان اوس خاموشي اختیار کا نو تنوین تنکیر دا چې کوم اسم پورې په وسوي دا هغه په نکره کېدو دلالت کوي او دریم نمبر دی تنوین عوض او تنوین عوض دا چې دا مضاف الیه نه عوض وي لکه حين اذن او ساعه اذن او يوم اذن ذکر دا په اصل کې دی حين اذا كان كذا نو حين اذا كان كذا مضاف الیه حذف شو او د مضاف الیه په عوض کې تنوین دې سره یو ځای شو نو د دینه حين اذن جوړ شو حين اذ كان كذا او یا ساعه اذ كان كذا او يوم اذ كان كذا نو د حين اذ كان كذا نه جوړ شو حين اذن ساعه اذ كان كذا د دینه جوړ شو ساعه اذن او د یوم اذ کان کذا نه جوړ شو یوم اذن سلورم نمبر تنوین مقابله دی او تنوین مقابله دا هغه تنوین دی چې دا په جمع مؤنث سالم کې اخر کې راغلی لکه مسلماتن او دا تنوین په مقابله د نون جمع کې دی کوم چې په مسلمون کې راغلی د مسلمون د جمع مذکر سالم اخر کې چې کوم نون دی نو دا نون جمع نو د مسلماتون دا تنوین دا غي په مقابله کې راغلی دی په دی وجه دی ته وی تنوین مقابله او دا سلور قسمه د تنوین دا اسم پورې خاص دی منصرفم په اسم کې راځي نو تنوین تمکنم د اسم سره خاص شو نکره کې دلم په اسم کې راځي نو تنوین تنکیرم خاص شو د اسم سره او مضاف کېدل دام علامه د اسمیت ته نو چې په مضاف کوم تنوین عوض راځي نو هغه هم علامه د اسمیت ته او تنوین مقابله دا په جمع مؤنث سالم کې راځي او هغه هم اسم دی په دی وجه تنوین مقابله دا هم اسم پورې خاص دی او پنځم نمبر تنوین ترنم دی تنوین ترنم دا هغه تنوین دی چې د شعرونو او د مصرو په آخر کې دا راځي او دا په اسم مراد لیشي او په فعل مراد لیشي لکه اقل اللوم عاذل والعتابا وقولي ان اصبت لقد اصابا اوس په دې پنځو قسمو د تنوین کې د تنوین ترنم نه علاوه باقی سلور د خاص دی اسم پوری او قاعده دا چې لیل اکثر حکم الکل اکثر د پاره
حکم د کلی. په دې وجه باندې تنوین دا علامت د اسمیت ګرځید او باقی د دې پوره تفصیل چې دین هغه با د تنوین په بحث کې اخر کې راځي ان شاء الله تعالی. او د دې عبارت نحوی جراسه الجر التنوین او زید دې کې هر یو چې دین دا اسم مفرد منصرف صحیح دی، نحو دا اسم مفرد قائم مقام د صحیح دی، او د دې دواړو حالت رفعی په ضمه سره، حالت نسبی فتحې سره او حالت جری کسرې سره. الجر او التنوین دا د دخول دا مضاف الیه کې دو په وجه مجرور دی او د دې جر کسرې د را سره دی د الجر، او دا التنوین کسرې د نون سره جر دی. او زیدین دا د با په وجه باندې مجرور دی او جر د دې کسرې د دال سره دی. او نحو دا د مثاله مبتدا محذوف خبر دی په دې وجه دا مرفوع دی او رفع دی ضمه د واو سره ده. او با دا حرف جر دی مبنی دی. والتثنیه والجمع والنعت والتصغیر والنداء، او تثنیه کېدل، جمع جوړېدل، موصوف کېدل، مصغر جوړېدل او منادا جوړېدل دا علامت دا اسم دی. تثنیه او جمع دا علامت دا اسم ذکر دی چې تثنیه او جمع دا دلالت کوي په تعدد باندې، او تعدد نوی مگر په اسم کې په فعل او حرف کې تعدد ناراضي. او که تاسو په فعل کې په گردان کې تثنیه او جمع صيغه ګورئ نو دا تثنیه او جمع کېدل دا په اعتبار د فاعل سره دی. په دې وجه باندې تثنیه او جمع دا علامت د اسم دی. او موصوف کېدل دا علامت د اسم دی، ځکه چې موصوف کېدل دا دلالت کوي په یو زیادت باندې، او زیادت دا ناراضي مگر په اسم کې راځي. په دی وجه موصوف کېدل علامت د اسم دی. او مصغر جوړېدل دا علامت د اسم دی، ځکه تصغیر عام طور دا دغه د پار راځي حقارت د پار، او حقارت دا په فعل او په حرف پورې نه پیوس کیږي، دا صرف په اسم پورې پیوس کیږي. په دی وجه مصغر کېدل دا علامت د اسم دی. او منادا جوړېدل دا هم علامت د اسم دی، ځکه منادا کېدل دا اثر دی د حرف ندا، او حرف ندا دا نه داخليږي مگر په اسم باندې. نو مؤثر چې کوم سیز پورې خاص دی اسم پورې، نو د هغه اثر بم همغه اسم پورې خاصي دې لپاره چې مؤثر بغیر د اثر نه پاتې نشي. په دې وجه باندې منادا کېدل هم علامت د اسم وګرځي. اوس پورې چې کوم عبارت ویل شو نو د هغه ترکیب بداسې کو چې و حرف عاطفه دی یا استینافیه دی. علامته دا مرکب اضافی مبتدا دی، صحت مضاف دی، الاخبار مضاف الیه دی، او عنه جار مجرور متعلق د الاخبار دی، مضاف سره د مضاف الیه او د متعلق سره د معطوف علیه دی. و حرف عاطفه دی. الاضافه دا معطوف اول دی، الاضافه دا معطوف اول دی د صحتو. او و حرف عطف دی. دخول دا مضاف دی، لام التعریف مرکب اضافی معطوف علیه دی، و حرف عطف دی. الجر معطوف اول دی په لام التعریف باندې، او و حرف عطف دی. التنوین دا معطوف ثانی دی په لام التعریف باندې، معطوف علیه سره د دوالو معطوفونه دا مضاف الیه شو د دخول. مضاف سره د مضاف الیه نه دا معطوف ثانی فصحتو. او و عاطفه التثنیه معطوف ثالث فصحتو. و حرف عطف الجمع دا معطوف رابع دی د صحتو. او و حرف عطف النعت معطوف خامس دی د صحتو. او و حرف عطف التصغیر دا معطوف سادس دی. او و بیا حرف عطف دی. النداء دا معطوف سابع دی، معطوف علیه سره د معطوفات سبعنا. دا خبر د علامته مبتدا، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شو. نحو مضاف او زید قائم مبتدا خبر په تعویل د مفرد سره مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه خبر د مبتدا محذوف چې مثاله دی. مثاله مرکب اضافی مبتدا سره د خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه شو.
دې عبارت نحوی اجرا داسې تثنیه جمع نات تصغیر ندا دې کې هر یو دا مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعیه ضمه سره حالت نسبی فتحه سره حالت جری کسره سره دی او د خبر کېدو په وجه باندې دی کې هر یو مرفوع دی او علامت د رفع په تثنیتو کې ضمه تا ده کوم چې د وقف په وجه باندې په ها بدلی او په جمع کې ضمه د عین ده او تصغیر کې ضمه د را ده او نعتن کې ضمه د تا ده او ندا کې ضمه د حمزه د علامت د رفع